د بینظیر د روپو لپاره چې کومو کسانو رجسټریشن کړی اکه نوي کسان دي او که زاړه کسان دي د هغو لپاره د خوشحالۍ خبر ده. ځینې داسې کسان دي چې د ډېر وخت نه دا روپۍ اخلي هغو ته به دې ځل له دا قسط چې دی دا به نه میلاویږي. ځینې به داسې کسانو چې هغو ته به دې ځل له دا 13,500 روپۍ چې دي دا به هم نه میلاو شي. نو هغه وایي چې موږ به د دې لپاره څه کوو. ځینې به دې کې نوي کسان دي هغو رجسټریشن کړی دی کال شوی دی 1.5 کال شوی دی خو هغو ته تر اوسه پورې 1 روپۍ چې دا نه ده میلاو شي. نو ته دا پته لګي چې موږ د دې پروګرام دپاره اهل یو که نه یو. ځینې داسې کسان دي چې هغه دفتر ته ځي او هلته که ورته هغه وایي چې لږ صبر وکئ تاسو ته به دا روپۍ میلاویږي. لکه هغه د دې پروګرام دپاره اهل دي خو هغوی موږ ته روپۍ چې دی دا میلاو نه شوې. نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې دی ځکه زیاتر کسان زموږ نه په کمنټس کې بار بار دا تپوس کوي وایي زموږ د رجسټریشن کال شو. ځینې کسان وایي زموږ 2 کال شو او تر اوسه پورې موږ ته دغه روپۍ میلاو نه شوې. په دې کې ځینې زاړه کسان دي هغو هم رجسټریشن کړی لکه دوباره اندراج کړی. دا دوباره اندراج د دې لپاره کړی دی چې هلته کې د هغو د غربت سکور ګوري. که د دې د غربت سکور په پورته شوی لکه د دې مالي حیثیت برابر شوی نو د دې دغه سکور چې دی دا په پورته تللی دي به د دغې پروګرام نه چې دی دا به وځي. د کومو کسانو د 32 نه سکور په پورته شي نه به د دې پروګرام نه وځي. نو اوس چې کوم د جون قسط شروع کېږي نو په دې کې به 4 لکه کسان چې دي دا به نوي شاملوي. لکه نوي کسان چې دي دا په دې کې یو ځای کېږي. کوم چې نوي کسانو رجسټریشن کړی نو به دې پروګرام ته ورته نه کېږي او کوم چې زاړه کسان دي هغه به ته وځي. کوم ته چې د دوباره اندراج دپاره میسج راغلی او هغو دوباره اندراج کړی نو هغه کسان به د دې پروګرام نه چې دی وځي به ځکه چې د هغو به مالي حیثیت برابر شي. کله چې ستاسو سکور د 32 نه پورته شي نو تاسو بیا هغه د دې پروګرام نه چې دی وکاږي او دې ته نوي کسان چې دي را دننه کوي. نو د کومو کسانو چې کال شوی دی یا 1.5 کال شوی دی او هغوی چې موږ رجسټریشن کړی او تر اوسه پورې موږ ته 1 روپۍ میلاو نه شو نو هغو له خو اول نمبر دا کول پکار دي. اوس چې کم 13,000 روپۍ شروع دي نو په دې ټایم کې چې تاسو له هم تپوس کول پکار دي که ستاسو په علاقه کې دغه روپۍ شروع شي نو کېدای شي ستاسو په اکاونټونو کې هم دا روپۍ جمع شي او تاسو ته دا روپۍ میلاو شي. خو داسې نه شي کېدلی چې ستاسو کور ته راوړي. نو لاړ شئ له اول نمبر خو دا 13,500 روپۍ چې دي دا وګورئ که ستاسو په علاقه کې شروع وي نو د خپلو روپو چې دی تپوس وکئ. خو کم کسان چې بار بار دا تپوس کوي چې موږ لاړ شو هلته کې دفتر والا وایي چې لږ صبر وکئ تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې. نو انشاءالله دې ځل چې کوم د جون روپۍ شروع کېږي نو د دې جون په روپو کې به تاسو ته هم دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. لکه دې ځل به هم تاسو ته 13,500 روپۍ چې دي دا میلاویږي. په دې کې ځینې کسان دا خبره کوي چې دا روپۍ سیوا شوي دي لکه اوس په بجټ وځي نو په بجټ کې به دا روپۍ سیوا کېږي. نو بجټ کې چې دی دا روپۍ نه سیوا کېږي ځکه چې 13,500 روپۍ چې دي دا ولنی قسط چې دی دا میلاو شو. تاسو ته چې هغه میلاویږي نو هغه به تاسو ته بیا ډېر لیټ میلاویږي ځکه اوس دویم قسط چې دی هغه به د 13,500 روپو کې شروع کېږي. نو کومو کسانو چې خپل معلومات نه کړي د دې روپو لپاره نو لاړ شئ که ستاسو په علاقه کې دا زوړ قسط چلیږي نو د خپلې 13,500 روپو تپوس وکئ. کېدای شي دغه تاسو ته میلاو شو که دې ځل میلاو نه شو نو په راتلونکي قسط کې به تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي ځکه 4 لکه نوي کسان چې دي هغه به دې پروګرام کې شاملیږي.